دوړه دې کړی سر دې دوه ډزو باندې څوک لګېدلی وو؟ مورکې والو لګېدل بیا کور والو لګېدل سر دې نشې مشې څه کوي؟ نشه د ایسو نشه کوي. مخکې د هسپتال کې مې د مخې داخل کړی وو نو ایسو نشه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو په 18 اپریل باندې پشتخر تاڼې په حدود تاجاباد کې یو خواخې او انګور قتل شوی. په دې کیس کې دا کومه مقتوله جنې چې کومه ده د دې په لیور داوا شوی وه. د پولیس وینا دا وه چې کله تفتیش وشو نو دوی ته پته ولګېده چې دا قتل د هغې لیور نه و کړی، د هغې خاوند کړی و. هغه ملزم پولیس نیولی دی، هغوی سره به مونږ خبرې کوو. راځئ مونږ سره اوسئ. دا ښځه تا ولې وژلې دي؟ سر جی سب فیملی وجوهات بس او دا پولیس وایي چې یاره ده ته سونا وغوښته او هغې دا یاره دا وایي چې د خپلې یارې نه دا سونا هغې خپل پلار کری ایښې واده ورته وایي چې دا سونا راوړه نه راوړه وایي په دې قتل کړي دي. نه جی دا ټولو ته پته ده. ما څه مسله کړې وه، تره زوی رانه لګېدلی و 324 شوی و. دې نه مخکې ما ټول سامان هلته وړی و. بیا بس نو بیا تا اوس په جګړه په څه وشوه؟ تا څه غوښتل؟ همدغه یو کړه ته ما غوښته سر جي. په دې یو کړه دې څه ګول سر جي؟ بس خپل مسله وم او دې سوي چې نه راوړم دې ښځې دې نه راوړه که چا ورته ورترنګ وکړو سر جي. دې ورترنګ وکړو روړه روړیانو ته ما ورته هم جړل. بیا بس اخوا دې خو 3 غنټې ورته ما انتظار کړی سر جي. بیا دې راس روړیانو ته وایم را بشي رانغه سر جي. بیا څه وشو چې رانل؟ بس سړی تنګ شي سر جي. بیا بیا دې څه وکړل؟ سمې کړي سر جي. څه دې وکړل؟ ډز دې وکړه؟ څه دې وکړل؟ جاو سر جي. ووایه که نه. دوړه دې مې کړي سر جي. دې دوه ډزو باندې څوک لګېدلي وو؟ مورکې والو لګېدل بیا کور والو لګېدل سر جي. تا ته څه ټایم دی وویشتل؟ نو هغه ټایم دې مړه شو که نه ته وتښتېدې بیا وروسته؟ یاره ما شاته نه یې کتلي سر جي. بیا کله درته پته ولګېده چې دې مړه دي؟ ما چوکۍ کې بیا پته ولګېده تاجاباد چوکۍ کې ما خپل ځان ورکړو تاجاباد چوکۍ ته. بیا والکم هغه ته نو دیواله ته اوس دلته پشتخره کې سر جي. دا ستا په دې بل ورور شهزاد باندې ولې دعوا وشوه؟ مړي تا کړي دعوا په هغه ولې وشوه؟ بس هغې ټولو ته پته وه سر جي چې ګناهګار کم یو دی. ته څه کار روزګار کې او تا سبق څه نه ویلې؟ سبق ما سیکنډ ایئر پورې ویلې سر جي. 2 پیپر فرسټ ایئر کې ورکړی بس بیا پاتې شوې. او جی دا 2 مړي وکړل که نه؟ ستا څو بچي یتیمانان شو؟ 4. ته جیل ته به لاړ شې، ښځه دې مړه کا، قبر ته لاړه، بچي به دې څوک ساتي؟ بچي دې سر جي لاړ شي هلته واپس فیملي دې بس ماماګانو ترې لاړ شي. ماماګانو ترې لاړ شي سر جي. اسې دل راغلی دي ته چې کله پولیس نیولې دا بچي دله چاره اوستي دي؟ یاره دې مشر تره به زوی به مې راوسته سر جي. خو بس ټول کیل دی سر جي ماته ټول. زه یوازې یم سر جي. دا ټول یو شوي دا فیملي ټوله یو وه سر جي. دا ولې ستا ټول خلک ستا خلاف وو؟ سر جي بس والله ولم دی سر جي. ووایه که نه تا ته خو دونه پته یي که نه. دا کور ستاسو چې کوم شریک کور دی دا بیل شوی دی؟ کور د ما ځان لو سر جي. ټولو ته پته ده. کور د ما والد صاحب فیصله کړې وه. د پولیس وینا دا ده چې دا کومه مور تا وچلې دا ستا میرنۍ مور ده؟ دا میره مور راځي سر جي. ستا پیل خپله مور چېرته ده؟ ما خپله مور 2001 کې وه کوم ځای کې سر جي وپاچې وه. 2000 کې لګېدلې وه سر جي. دې پلار مې موترګانو مې ویشتې وه. یو مې نیکه و سر جي. کفټن و هغه مې کې و سر جي. ولې ویشتې وه؟ همدغه کړو مړو وجه وه سر جي. کړې ته یې پټې کړې وې چلو سر جي. هغه هم دغې وجې بیا وړې بیا ستا پلار بل واده وکړو؟ بل واده یې بیا وکړو. دا دویمه مور تا په خپله ویشته که دا خطا کې لګېدلې ده؟ بس سر جي لګېدلې ده. اوس شوی کار دی. ته په دې خپل هر څه باندې اوس تومانې؟ هر څوک سر جي بس غلطي شوې ده خامخا. داسې څوک شته چې تا سره د مور طرف نه مروغ وکړي او د ښځې طرف نه مروغ وکړي؟ شته سر جي. څوک پکې راغلي دي اوسه پورې تا پکې څوک انوالو کړي؟ به راځي سر جي. عدالت ته به راځي سر جي انشاءالله. د هغې خوره مړه شوه او د موره مړه شوه تا له به څنګه راځي؟ دا څه خبره ده؟ راځي به سر جي. بس دا اوس ورته پته ده چې ګناهګار څوک دی. تا څه نشې کوې؟ نشې سر جي اوس وخت کې صرف چرس. دې نه مخکې دې څه کړي دي؟ سر جي نشې بس آیس دې څکلي دي؟ چېرته دې آیس څکلي دي؟ او مخکې مو کله کله څکلي دي سر جي. ګولۍ دې خوړلې دي؟ ګولۍ مو اوس د آیس او ګولۍ به ته میلاوېدل چېرته؟ همدغه رور به روړي سر جي. کوم ځای نه؟ پته نه لګي. دا یو چوکیدار سر جي مې لوک کړی و. به دې اوس وخت کې ما یو نشم نه راکړی. 2-3 میاشتې کېږي سر جي. دا ته ویې دلته څه کار مار نه کوم ولې نه کې؟ بار مار دپاره څه کوشش کړی و؟ تا ووایې څه چلو ته ووایه. دغه روډ نه روډ به یې کول. او ماما سره ما خبره هم کړې وم. کلینس ملینس هر څه یې جوړ کړي. خپل هم جوړ کړی ده، مې هم جوړ کړی. او جي
بیا پاتې شوې بیا پات د چا خپل پاتې شو کده پاتې کې سر جی پیسې پیمنٹ باندې ورته ویل خو دې خو به کول سر جی نو ستا پیسې خو حساب کتاب بیل شوی او کنه بیا بیا سر جی خو مونږ یو ساګه کې رانه پیسې اغشتې وی گاډي کیر ډبه مې خرڅ کړې وسوي ګیس کې و ها او جی هغه پیسې ما ته ور کړې وې 2018 کې مې ور کړې وې سر جی ډیر وخت نه ور سره وی ها خو بس ارور کول کله به سویل کله به سویل پیسې یو د الله کې بیره نه واغشتې فیملی کې سوادو ها به دل در کوم هفته نیمه پس هغه فیملی یو کال مو شو سرجیا واده هغه رونه مو شو پیسې ماته نه ملو شو نو تاسو جرګه مرکه څخه خبره تر ور سره کړو ولې نه سرجی نن سبا به کول دی ټول ارسه کې دی دزو کې دی ستا کالو روړو نه روړو کې بهار تلو کې ستا روزګار کې دی ټول کې څوک ذمہوار دغه روړ دی سرجی مشر او شهزاد هغه دا غلط داوا چا کړو سرجیا دی غلط دی غلط خل نو چا داوا پاګه شوی بیا ته کې څنګه رال نو بس سبا کې دا قصه تا خپل او کا کای در باندې راو بل شوی سرجی ګرانو ملګرو د ټیم زه د پښتخره تاړې انچارج انویسټیګیشن افسر طاهر خان سره ولاړم د دینه و پښتنه کو چې د مور او د خزې په قتل کې چې کم احتشام گرفتار دي د احتشام په خپل تفتیش کې پولیس ته سویل دي بسم الله الرحمن الرحیم دا ذکر وشو چې کله موږ ته اطلاع ملو شو نو موږ موقع ته لاړو موقع باندې زنانا دی چې کوم دی نو تلی وی وړي وی هسپتال ته او هغه جای وقوع داسې و چې هغه انځلې وه خولونه هم داسې و چې هغه بیا موږ ډېر په مشکله باندې پیدا کړه نو هلته معلومات داسې وشو چې یاره دا کار چې کوم دی نو دا احتشام کړی دی پهله داوا پچا شوی داوا پهله مدعي چې کوم دی نو هغه د احتشام رور دی شهزاده په هغه باندې داوا وشوه او اف آی آر هم دغه خلاف درج شو خو چونکې مونږ چې کله تفتیش وکړو نو د تفتیش نه دا معلومه شوه چې دا وقوع قتل چې کوم دی نو دا شهزاد نه بلکې دا احتشام کړی دی چونکې احتشام تلاش کیو مونږ نو بیا چې کله احتشام مونږ ونیو نو هغه به ویلي چې بالکل دا شی ما کړی دی او علی قتل چې کوم دی اما د تر سره یې دی او پرس او دا دغه چې کوم دی نو دا ما الته حاجی غفور افریدی دی هغه سره میخي دي بیا زلاړم حیات آباد د عدنان زما یو مرګری دی هغه سره می ټیم تیر کو بیا ماته چې پته ولګید چې را د پیر کې خو زما نوم نشته دی نو زه چې کله رالم او حالات جایزه مې غوښتله نو دی پولیس ونیولم او دا یې کړل نو بیا مونږه د په نشاندهی باندې داغه د تر زرغون شاه د قبضې نه چې کوم دی نو مونږ هغه تمانچه علی قتل هم برآمد کړی دی او د باقاعده موقع نشاندهی مو کړله او اقرار جرم یې وکړو دې سوې احتشام سوې چې د قتلونه ولې کړي دي وجه د وجه اصلي دا ده چې د 14 تولې کالیو او هغه دوی د مخکې د تر زوی د زبیر شاه ول د ظاهر شاه هغه سره د سجګړه کړې و په د باندې بیا داوا وشوله نو هغه دوی د زنتلی الته د سخر زیته جمرود غریزه وتوي الته د سخر سره دیرو نو سامان انسان سوړي و سونه موړي و نو واپس کې چراله نو دوی لغه سونال ته پاتې شول بیا هغه سونه دوی نه ورکوله نو د یو خو ته چې به د سونی ویلې چې موږ ته کاله واپس کین غیبه ته الټه کنځلي وسره وکړي دي نو د دې خزي ته ویلې چې یاره دا کاله ته ولی مال د استادارونه نه راکې په دې باندې قابض دي په دې باندې د جګړه وشوله په جګړه دوران کې چې کوم دی نو د په خزه باندې فایر وکړو او د دوران کې مور را منډه کړله بس هغه مور یې ویشتله دواړه یې ویشتله د نشې مشې سکی نشه د ایسو نشه کوي مخکې د هسپتال کې د مخې داخل کړو او نو ایسو نشه کوي دې کې چې کم پهله داوا شوی د پبل روډ شهزاد دغه اوس قانوني دغه بد دي کیس نسینګ یوزي دغه خلاف موږ اوس هغه چې کوم دی نو 169 لاندې به هغه موږ لیکل کوو هغه موږ د کیس نه وباسو او دی به کې ملزم شو د دې اصل د خلاف اوس د دوه قتلونو داوا ده کنه د دې کې اسی عام سزا سوي یره دی خو عمر قید دی فانسی خو نسبه نشته خو عمر قید دی سر ډیره مهرباني دا واقعیا دردناک ده د آیس نشه ځان لبیل علمیه ده خو د پولیس تفتیش لا سر ته نه رسیدلې او ډیر سوالونه دي چې جوابونه یې پاتې دي د کرائم د نور ویډیوګانو د پاره زموږ چینل کرائم کہانی ضرور سبسکرائب کړئ